نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. اما عزتمندو مسلمانانو ورونو، چې څنګه تاسو ته معلومه ده چې موږ هر اتوار د معمول مطابق پروګرام کوو د دارالفتاح والقضاء پېښور نه، نن بیا هم د ستاسو په خدمت کې حاضر شوي وو. نو موږ سره ګران او مشر مفتي غلام فرید حقانی صاحب هم د دارالفتاح والقضاء پېښور نه موجود دي. نو د ستاسو سوالونو جوابونه به تاسو ته په یو ښه طریقه سره ملاویږي او تاسو ته دا مخامخ نمبر لګېدلی دی، په دې باندې تاسو رابطه کوئ. مفتي صاحب محترم یو ورو سوال کړی دی چې یو ماشوم سره قرآن شریف په لاس کې او هغه نه قرآن شریف ووځي، نو آیا په دې باندې څه کفاره یا څه دغه شته دی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. مشومان مکلف نه دي کاغونه قرآن مجید وغورځيږي نو پاغه باندې څه ګناه نشته، البته چې مشرانو د قرآن مجید حفاظت نه وي کړی داسې ځای کې کېدی چې مشومان ورته رسوي وي راغورځوي شومان لوبې کوي هلته راغورځولی شي، نو مشران په دې باندې ګناهګاریږي. کوم کار چې غلط مشومانو نه وشي که په هغې کې د مشرانو لاس وي نو بیا مشرانو ته په ګناه رسي، کني مشومانو ته په خپله کومه ګناه باندې ګناه نه میلویږي، د هغې مکلف نه دي او مشرانو ته په ګناه رسي چې مشومان قرآن مجید راوغورځوي په دې شرط سره چې دغه قرآن مجید غیر محفوظ ځای کې مشران کېدوي چې هغلته د مشومانو رسي او غورځولو کوشش مشومان کې راغورځولی شي. مشران د خپل مصحف د قرآن مجید او د دیني کتابونو حفاظت کوي چې کوم ځای کې مشومان لوبې کوي یا لسونه ورته رسي هلته دې نږدي، کني په دې باندې مشران ګناهګاریږي، البته مشومانو ته هېڅ قسم ګناه نه میلویږي. مفتي صاحب محترم یو ورو بل سوال کړی دی چې په ما باندې ډېره زیاته قرضه ده او د دې لپاره راته څه وظیفه وښایي. زمونږ د دارالفتاح والقضاء پېښور د نمبر دی، په دې باندې تاسو رابطه کوئ 091 52 30 664 091 52 30 664 نمبر باندې رابطه کوئ. جی کم کسان چې په دې 091 52 30 664 باندې رابطه وکړي نو اول دې ته جواب ورکوو، بیا په کمنټس کې چې کم سوالونه ستاسو وي کمنټس د لاندې چې کم تاسو ته ښکاري نو دې باندې دوی کسانو له جوابونه کوو. یو چې دا ټلیفون وکړي په هغه باندې پی ټي سی ایل باندې 091 52 30 664 باندې یا کمنټس وکړي لاندې هغو دواړو ته جوابونه به میلوي. تاسو دغه زموږ پروګرام زیات نه زیات شیر کړئ چې خلکو ته زیات نه زیات مسایلو پته ولګي، تاسو ته به ثواب میلویږي او ټولو مسلمانانو ته تاسو دپاره به صدقه جریه وي. نو تا بل سوال دا و چې یو کس دی هغه وایي چې زما کاروبار خراب دی، ډېره قرضه ده را باندې، الله پاک دې قرضونه خلاص کړي هر یو مسلمان، الله دې خپله غیبو خزانونه د ټولو مسلمانانو امداد وکړي، رزق دې الله پاک ټولو مسلمانانو فراخه کړي. دغه دعا ده زمونږ. خو دغه دعا چې کومه قرضونه خلاصي دپاره ده دغه یوه دعا نبي علیه صلات وسلام ته یو صحابي راغی چې زه ډېر قرضدار یم، نبي علیه صلات وسلام ورته یوه دعا وښودله چې فرض لمونځ نه بعد دا دعا وایه. هره دعا چې مونږ درته وښیو یا تاسو واورئ په قرآن و حدیث کې چې وي مسنون دعاګانې هغه 3 ځلې وایه، یو ځل یې ویلی خو 3 واره کم از کم وایه. دا 3 واره دعا ویل دا د سنتونه هم ثابت دي. نو دا دعا چې نبی علیه صلات وسلام ورته وښوده دا صحابي وایي چې 3 ورځې پس زما حالات ټیک شول، قرضونه خلاص شوم، خلکو له مې قرضې ورکول شروع کړ، یعنی دومره الله پاک ما رزق فراخه. دا دعا چې کومه ده وظیفه اهله فایده لري چې په معنا باندې پوهېږي د زړه نه یې کوې ښه. نو دا دعا معنا هم زده که الفاظ یې زده که خپل امام صاحب نه فرض لمونځ نه بعد 3 ځله وایه. اللهم اکفني بحلالک عن حرامک واغنني بفضلک عمن سواک. دا 3 واره وایه د هر فرض لمونځ نه بس دعا معنا یې زده که نو انشاءالله چې 3 ورځې ووایه نو تا ته به الله پاک د قرضونو د خلاصي څه اسباب مهیا کړي. د ټول اسباب الله پاک پیدا کړي، د مال و دولت الله پیدا کړی دی، چاته یې خوښه شي ورکوي، چا نه اخلي، دا د الله پاک خوښه ده. نو دعا وایه الله ته متوجه شه،
نو الله به درته اسباب مهیا کی. اسباب دنیا په اسبابو شریږي، بغیر اسباب نه اسباب بس درته مهیا کی، بیا به په هغې اسبابو په ذریعه سره به الله پاک ستا قرض خلاصې کی. الله پاک د ټولو مسلمانانو قرضداري شي، قرض د نجات وي. دې جواب تاسو ته ملوش چې کوم ملګري په کمنټس باندې راځي دلته موږ سره دي نبیل خان الصرف ام العلوم والنحو ابوهما السلام علیکم عابد رؤوف. تاسو ته دغه نمبر ښکاري، په دې نمبر باندې تاسو کال کولی شئ، تاسو ته به ول جواب ملي. سوال څه ټلیفون محترم جی یو کس تپوس کو چې زه کلمه مې هم ویلې د 5 ټیمه مونځ هم کوم، زکات هم ورکوم او روژې نیسم، ایا زما لپاره دا عمل کافي دی دلته پلاړ شم که نه زه نور مزید اعمال وکړم؟ ما کلمه ویلې د لمونځ کوم، روژه ساتم او جی زکات هم ورکوم. جنت ته تګ دپاره چې کوم عمل ته وښودل دا خو پکار دی، خو د ګناه نه بچ کېدلو دا ډېر ضروري دي که نه. الله پاک دوزخ نه تا بچ کوي. نو قرآن او حدیث کې تا ویلي چې دا د کار مه کوئ که تاسو به زه دوزخ ته داخل. هغه کارونه نه چې منع شي، هغه کم کارونه دي چې غټ غټ کارونه دي چې هغې نه ته منع شي. نمبر 1 دا ده چې د مسلمان یا د هر یو انسان ته تکلیف به نه رسوي په لاس سره او په زړه سره. په لاس سره به نه رسوي، په ژبې سره هېڅ قسم به انسان ته تکلیف نه رسوي. یو عمل به دا کوي د تکلیف په ورکول پرېږدی، او بل دا ده چې د مسلمان یا د انسان مال چې د هغه به نه غصب کوي، یعنې حرام خوري به پرېږده. دوه عمل ډېر ضروري دي. یو چې د انسان ته جسماني تکلیف نه بل مالي تکلیف ورته نه، د دوه څیزونو نه ځان منع کړي به جنت ته ځي. اوس یو سړی دی چې هغه لمونځ کوي، کلمه یې ویلې ده، روژه ساتي، خو دا دوه اعمال کوي، ګناه کوي، یعنې حقوق العباد خیال نه ساتي، نو بیا جنت ته نشي تللی. دا د الله پاک قرآن کې حدیثو کې الله پاک وعده کړی چې زه به داسې سړی جهنم جنت ته نه بوځم، ځکه چې هغه به هغه سړی چې کم چا پې څه حق دی چې تر څو پورې ادا کړی نه جنت ته نشي تللی. یو سړی چې ژوندی دی هغه باندې حق معاف کولی شي، چې ته ژوندی وي هغه ژوندی وي، هغه ته ورشه ورته وایه چې ما حق معاف کړه، ورته حق ورته یادوه مه که څه غلا ملا دې کړي خیر دی، خو ورته حق راته معاف کړه. نو په دې کې که ستا هغه د غیبت کړي، هغه پسې خبره کړي، دا ټولې به درته معاف کړي. الله پاک فضل باندې به جنت ته ځي، په اعمالو باندې نشي تللی، ځکه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام دعا کوله چې اللهم حاسبني حسابا یسیرا، چې یا الله ما سره آسان حساب و کتاب وکړي، او یوزلی په خپل فضل ما وبخ. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها وفرمیل چې ته به هم د الله په فضل ځې، نبی علیه السلام چې هم زه به هم د الله په فضل. په اعمالو باندې ګران ده، الله فضل غواړه. نو الله په فضل باندې الله ته میلاو شي چې د الله مخلوق ته نقصان نه رسوي، الله مخلوق ته قطعا نقصان مه رسوه. نور د نیک اعمال چې دي دغه نیک اعمال منځونه، روژې، دې سره ستا د اسلام چې کم تعمیر ده، کم بلډینګ ده، دا ښکله کېږي ورسره. جی یو ملګري پوښتنه کړې وه چې زه آنلاین ته ناست یم، عقیقې څه حکم دی، بچي او یا د بچې جینۍ؟ عقیقې کم مستحب عمل دا دی، مستحب یعنې کولو کې ثواب دی، نه کولو کې ګناه نشته. ثواب دی چې وایي نو دا دی چې ماشوم دی پیدا شي، په 9مه ورځ باندې ته د هغه سر کالی وکړې او د سر ویښته به یې راوالې، دا به زرګر ته یوسې، دا به د سپینو زره سره تول کړې. نو دې چاندي سره دې نه 100 روپۍ جوړ، 100 روپۍ جوړېږي، زیات نه جوړ، دا به صدقه کړي. او که جینۍ وي او که هلک وي دواړو دپاره سر کالی دی په 9مه ورځ باندې. او په 9مه ورځ باندې چې جینۍ ده هغې دپاره یو قرباني، یو قرباني پکې، که بکری وي که په هغه کې حصه نه سي، په غټ مال یو قرباني، او په هغه باندې په هلک باندې 2 قرباني، دا مستحب. که څوک په هلک باندې یو قرباني کوي بیا هم صحیح دی، 2 نشي کولی. مستحب دا دی چې 2 قرباني دي. حقیقه مستحب د حکم دا ده، په کولو کې ثواب دی، نه کولو کې ګناه نشته، ډېر ثواب دی. جی او بل ملګري پوښتنه کړې معراج چې دا قسطونو د نیټې کاروبار څنګه دی؟ ډېر علما وایي چې دا نه دی صحیح، چې ماته د تفصیل تا ته چې کم خلک وایي چې د نیټو د قسطونو کاروبار صحیح دی، کم علما وایي هغه ځکه درته وایي چې ځینې خلک سره نغدې پیسې نه وي، نو هغه په نیټې باندې یا په قسطونو باندې یو شی کور ته راوالي خپل استعمال لپاره، ګران یې راوالي، دا جایز دي. چې د څوک درته وایي چې دا ناجایز دي علما، هغه په دې صورت کې درته وایي چې ځینې خلک سامان کور ته نه پکار بلکې پیسې پکار، څوک قرضه نه ورکوي، نو دغه
نو دغه هیلې په تور باندې دغه بیع بالتقسیط چې کومه ده کنه یا مربحه مؤجله دا د هیلې په تور باندې کوي بیع نه کوي نو ځکه علما درته دا نه جایز که یو سړی دی هغه ته پیسې په کار دي سیز ورته نه دی په کار ته ورته منځ کې سیز راولې بیا ترې والې یا بل چا باندې خرڅ نو دا هیلې میلې جایز نه دي نوره د کستونو کاروبار یا د نیټې کاروبار جایز دی چې سیز دی په کار جی ورور تپوس کړی دی چې دا بعضې خلک تصویر خرابوي فیسبوک ذریعې سره یا دغه ذریعې سره نو دا څنګه دي د کم مسلمان یا د کم یو انسان دا مصلا کې راځي کنه حدیث کې مونږ مسلمان د مصلا نه نبی علیہ السلام منع کړي په میدان جنگ کې هم چې کافر تا وجني ته په خپله دفاع کې هغه کافر دنیا کې نو د هغې مصلا به نه کوي پوزې کټ کول یا مخ کټ کول نو دارنګې تصویر هم په مصلا کې راځي چې د یو انسان تصویر یو رنګ دی او ته په هغې کې بګاړ پیدا کړي دا مصلا کې راځي دا ګناه کبیره ده او دغه تصویر چې ته جوړ کې او بیا نور کسان شیر کوي دا ګناه ته بار بار رسي دا ډېر زړور مسلمان دی زړور انسان دی چې خپل هم ګناه کوي نورو خلکو ته د ګناه توت ورکوي د هر یو انسان چې هغه مسلمان دی او که کافر دی که عالم دی او که جاهل دی که امید دی د هغه تصویرو بګاړ کولو بیا هغې باندې ټوکې کول او بیا هغه شیر کول دا ګناه کبیره ده د نه ځان وساتئ دا اول کې چې کوم مسله وه چې جنت ته به هله ځې چې ته د مسلمان د انسان ته تکلیف رسولو نه ځان بچ کړي ښه نو دې سره انسان ته مسلمان ته تکلیف رسي السلام علیکم شیخ صاحب یو کس په دنیوي کار دا سوال پورا دا سوال څنګه نه پړوي دا شی پکې مخترب اوس صحیح السلام علیکم شیخ صاحب یو کس په دنیوي کار کې د عالم دین مخالفت کوي او بل دینی مسایلو کې مخالفت کوي قسم القابر دواړه یو شان ګناهګار دي که نه خانه صاحب یو سړی دی چې په دنیوي کار کې د عالم دین مخالفت کوي یعنی د هغې یوه نظریه ده د عالم بله نظریه ده دا مخالفت چې کوم دی دې کې خو څه ګناه نشته خو چې تشدد ته دا مخالفت لاړ نشي یو بل ته کنځلې یو بل باندې رد بد نه نظریه خو چې کومه د هر یو انسان به بیله بیله کېدلی شي د زما سوچ په یو شان وي د ستا سوچ په بل شان تشدد یا دهشتګردي دې نه پیدا کېږي چې زما سوچ دی چې زه مثلا عمران خان متعلق زما خیال دی چې دا ښه لیډر دی دا خلکو ته فایده رسي او ستا خیال دا دی چې نواز شریف ښه لیډر دی اوس زه خپله نظریه په تا باندې په زور مانم که نه دلیل باندې نه په زور باندې ته یې مانا کني به جنګ در سره کوم نو دا دهشتګردي ده ته د بل چا نظریه خپلولی نه شته چې کومه نظریه ده هغه ستا خپله نظریه ده او خپل دا اختلاف به وي تر قیامته پورې تشدد به ترې نه جوړوي په دنیوي مسایلو کې د عالم نه اختلاف کولو دا ګناه نه لري په دنیوي کارونو کې نبي علیه الصلاة والسلام نه اختلاف کړی صحابه کرام نبي علیه الصلاة والسلام چې کله مدینې ته راغی نو مدینې کې به د زمیندار چې کم خلکو کشتکار چې نو دی به د کجورو ولا بوټي په یو بل کې قلمونه لګول نبي علیه الصلاة والسلام وفرمیل دا څه کوئ وایي چې دا چې مونږ کوو نو بیا کجورو ډېرې پیدا کړي نبي علیه السلام وفرمیل چې دا کار مه کوئ دا کار چې کم کال نه وکړو نو بیا په هغه کال باندې کجورې پیدا نه شو نبي علیه السلام وفرمیل چې دنیا په کار باندې د زمینداره شوه یا دنیا ګټه وټه په دې باندې تاسو په مانه ښه پوهېږئ زه په شرعي امورو ښه پوهېږم نو دارنګې ضروري خو نه ده چې عالم دې په دنیوي امورو ښه پوهېږي نه داسې دنیوي امورو باندې دنیاداره کس ښه پوهېږي چې هغې اکنامکس ویلی وي تعلیم یې کړی وي یا پکې تجربه وي تجربه کار وي کیدای شي عالم هم وي او د تجربه وي داسې چې عالم وي خو د تجربه بیا نه دا اختلاف چې دی روا دی او دې ځینې خلک وایي چې قسمه القاب او بل دینی مسایلو کې مخالفت کوي دینی مسایلو کې مخالفت چې کم دغه مجتهدینو کړی په منځ کې مجتهدینو منځ کې اختلاف راغلی دی هغه مونږ یو بل ته بیانو زمونږ علماو اختلاف نه دی که نه ځینې خلک وایي چې اختلاف امتي رحمتون اختلاف العلماء رحمتون دا خبره غلطه ده هغه علما نه یادوي چې ما ورته هغه مجتهدین دي چې هغه په دین باندې پوهېږي لکه څلور امامان چې تېر شوي هغوی اختلاف و د هغوی سره شاګردانو اختلاف هغه رحمت و
هغه خپله کې اختلاف کړی. نن سبا چې کوم علما دي دوی چې کوم اختلاف دی دا رحمت نه دی، دا زحمت ګرځي. خو یو بل به خپله نظریه د خپل امام د خپل مجتهد نظریه بیانوي په خپلو هغه کې په خپله دایره کې دننه خپلو ملګرو کې په خپله معاشره کې به بیانوي. نو هر یو سړی د خپل نظریه خپل دین به موږ اوس دلته په هغه باندې شروع په د فیسبوک باندې خپلو ملګریو ته د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک باندې مسایل بیانوو. اوس چې څوک خوښ دي امام احناف دي مسایل ورته فایده ورکوي، او چې څوک احناف نه دي هغه دې نه اوري، چې یا چې اوري بیا زده کړه هم کوي، اوري بیا د اختلاف نه کوي، مزه نه ورکوي، نه دی اوري. کنې موږ خو خپلو ملګریو ته دا مسایل بیانوو چې کم کتابونو کې شوي نقل موږ به نقل کوو. نو دا مسائل اختلاف داسې دی. جنازے کے درود شریف کون سی حدیث میں ہے، کون سی کتاب میں دلیل چاہیے، جزاکم اللہ. امان بادشاہ سلام کړی، دا فضل مولا وی په جنازے کې درود شریف حدیث کې راغلی کنه. مختلف حدیث د جنازه چې کومه مرتب شوی دا مدونه شوی دا د یو حدیث نه ده نقل، لکه څنګه چې لمونځ چې دا په یو حدیث کې نه دی راغلی، چې پورا په یو حدیث کې لمونځ طریقه را نه دی راغلی. امام صاحب چې کوم د فرض یو ځای نه راخستی، یو فرض یو ځای نه، یو قرآن نه، یو حدیثونه متواتراونه فرایض یې مرتب کړي دي او طریقه کار بیا حدیثو کې مثلا یو حدیث کې د رکوع طریقه ده، بلکې د سجدي طریقه ده. دا مختلفو خواره واره حدیثو کې امامان چې کم دي چان بین کړی دی خواره واره کتابونو کې، او بیا یې څه کړي هغې نه لمونځ مرتب کړی دی. دا جنازه هم داسې ده چې دا په یو حدیث کې نه ده، مختلفو احادیثو نه د امام صاحب مرتب کړی ده. په یو حدیث کې مثلا راغلی چې جنازې کې تاسو ثنا وایئ، نو هغې نه ثنا سبحانک اللهم. یو حدیث کې دی چې درود شریف نبی علیه الصلاۃ والسلام په ووایئ په جنازې، نو هلته درود شریف راخستی دی. او بله کومه دعا ده د مړي الله مغفر لحینا و میتنا، دا دعای مغفرت چې کومه. نو دا مختلفو احادیثونه خواره واره احادیثونه د جنازه چې دا مدونه شوې ده مرتبه شوې ده. غفور خان سلام کړی، وعلیکم السلام. خو اسوت الله وایي چې مفتي صاحب په ګوتو ټکان کول دی جواب خو مونږ تېره هفته درکړی چې د ګوتو باندې هسې ټکان کول نه دي پکار. حدیث کې دی نه ممانعت راغلی د ټکونه د ګوتو نه چې وباسي، او چې کله خوږېږي یا څه مسله وي پکې بیا ټکونه وباسلی شي. خو هسې په هسې د عادت نه دی جوړول پکار چې هر وخت یې ګوتو نه ټکان وباسي. صحیح دی، دا حدیث کې دی نه ممانعت. غیر سنجیده فعل دی که نه، کم غیر سنجیده افعال دي سړی په بد ښکاري، نو اسلام د هغې ممانعت کړی چې هر یو غیر سنجیده فعل دی چې هغه باندې سړی سنجیده وقار با وقاره نه ښکاري، برو به پرې نه ښکاري که نه، نو داسې کارونو نه اسلام مسلمان منع کړی دی. په دې کې دا ټکونه دي بار بار چې ټکونه عادت جوړ کړي ګوتو نه ټکونه وباسي، نه که ستړی شوی وي یا ټکونو ضرورت وي خوږېږي را خوږېږي بیا ټکونه وباسلی شي. صحیح دی که نه؟ جی جی ورور تپوس کړی دی چې بعضې خلک په ودونو کې پروګرامونو کې ګانې بجانې واوري، نو د دې بیا روټۍ خوړل څنګه دي؟ ښه، د ودونو والا کې چې کومې ګانې بجانې وي د دې جواب درکوو. خو بیا مونږ وایو چې تاسو چې کوم کسان زمونږ د پروګرام اورئ لایف، نو تاسو سره د شیر بټن شته، شیر کوئ هم، او کومنټس کې څه نه څه سوال را لېږئ چې تاسو سوال جواب وشي نو خلکو ته ډېره فایده ورسي، تاسو ته بر صدقه جریه وي. په کمنټس کې سوالونه را لېږئ، داسې سوالونه چې هغه په معاشرې کې د هغې تعلق وي، خلکو ته یې ضرورت وي. اگر چې که تاله جواب درځي هم چې تاله پته وي چې خلکو ته د دې جواب پته ولګي، هغه سوالونه په دې کمنټس کې را لېږئ. او نوې نوې مسایل چې کم وي، چې نوې نوې مسایل کم راوتي دي هغه مسایل تاسو تپوس کوئ چې خلکو ته او تاسو ته ټولو ته فایده رسي، او شیر کولو کوشش کوئ صدقه جریه به. او کم خلک چې په کال باندې راځي 091 52 30 664 ټول اول د دې جواب کو، بیا د کمنټس جواب. دې ملګری وایي چې په ودونو کې کم ودونو کې چې رسم رواج پکې وشي، بدعات پکې وشي، خرافات پکې وي، مثلا ډول ګانې بجانې ډول پکې وشي، ګانې بجانې پکې، د هغې روټۍ خوړل څنګه دي؟ دغه دعوت قبلول علماء کرامو ته، نیکو مسلمانانو ته داسې دعوت قبلول نه دي پکار. ځکه چې علماء کرام چې کوم دي هغه د دې دعوت نه دي قبلولی، هغه د دې دعوت نه دي قبلولی.
پکار نه دی چې دوی په هغې مجلس کې حاضر شي، روټۍ وخوري چې په هغې کې ګانې بجانې ویلې شوي، هغې کې د ګناه ترتیب چلېدلی وي. نو نیک خلک هر مسلمان نیک دی، هر مسلمان له پکار دی چې داسې دعوت کې دی شرکت نه کوي. که چا پکې شرکت وکړو روټۍ وخوړه هغه نه حرامېږي. کم وخت کې چې روټۍ خوري په غټ وخت کې خو ډول او سورنا نه وي که نه، نو که چا پکې شرکت وکړه نو روټۍ وخوړه، روټۍ حرامه نه ده خو د شرکت ګناه ده. مسلمان به داسې مجلس کې شرکت نه کوي چې هلته کې لعنت ورېږي. نو کوم ځای کې چې لعنت ورېدلی یا ورېږي پکې روان وي، دا تا چې وویلې چې غلط غلط رسمونه او رواجونه پکې شروع وي، نو هر یو مسلمان له پکار دی. بعضو علما کرامو لیکلي چې علما کرام او نیک خلک پکې شرکت نه کوي. نو د دغې انتخاب خو موږ نشو کولی چې څوک نیک دی، نو موږ هر یو مسلمان ته وایو چې مسلمان دی، هر یو مسلمان نیک دی. مسلمان له نه دی پکاره چې داسې ودونو کې دعوت قبول کړي چې پته ورته ولګي چې دې کې ډول دی، نو نه دی قبلوي دا دعوت. که ته وایې چې دعوت قبلول واجب دي، نه، تا دپاره نه دی واجب داسې دعوت چې په هغې کې ګناه هم کېږي. هغه دعوت تا باندې قبولول واجب دي چې په هغې کې د ګناه کار نه کېږي. د روټۍ دعوتي، د خوراک دعوتي مسلمان له تک پکار دی، خو چې غلط کار پکې کېږي مسلمان له پکار دی چې هغه ځای ته نه ورځي. جی یو بل ورور تپوس کړی چې مثال یو کس ته دعوت ورکړي د خوراک دپاره، هغه ځان سره 2 کسان نور بوځي، د دې دپاره د 2 کسانو لپاره خوراک څنګه دی؟ دغه خو نبي علیه السلام فرمیلي چې دا خو چې یو سړی دی دعوت ته چا بللی نه دی او دی راشي خوراک یې وکړو، غل دی، لکه غل دی، غلا یې چې وکړله، د نبي علیه الصلاة والسلام دته غل ویلي، دا سړی لکه غلا چې وکړي، د پر دا خوراک جایز نه دی. چې یو سړی دی ونه غواړي دعوت ته او ته لاړ شي د بل سره، بل سړي لا جایز نه دی چې یو سړی وغوښتو نو ته بل ځان سره روان کړی. یو یاد وکړه چې عام اعلان وشي چې هر سړی راتلی شي، خو ورتلی شي، خو ځینې سړی ویلي چې یو کس دی راشي یا فلانکی دی راشي، نو ته بل ځان سره ملګری روان کې. دا عام دعوتونه د خیرتونو دعوت نه یادی دی، دعوتونه ول عام یو کس ته راوغواړی روټۍ دپاره چې راشه ما سره به روټۍ وخوري، نو هغه سره بل ملګری روان کړی، نو دا مناسب نه دی. بل ملګری چې روټۍ وخوري هغه داسې مثال دی لکه غل، نو جایز نه دی روټۍ ور. او د چې راوستو دغه کم دعوت چې دی هغه کور والا چې کم دی هغه اجازت، البته که اجازت والی ورته ووایي چې ځان سره بل کس راوستی شم بیا یې راوستلی شي، چې اجازت یې نه اخیستی، نه بل کس دپاره راتګ اجازت شته او نه هغه دپاره خوراک اجازت شته. رشید افریدي وایي چې السلام علیکم ورحمت الله. مفتی صاحب زما بلډ پریشر اکثر کمی، 2 ځله ډاکټرانو له هم لاړم، وایي چې دا ډپریشن وجه ده، څه وظیفه راته وښیه، الله دې خوشحاله. الله پاک دې ټولو بیمارانو ته رشید افریدي صاحب شفا کامله عاجله ورکړي. نو بلډ پریشر دپاره یا د ډپریشن دپاره یا چې سکون درته نه وي، خوب نه درځي، اطمینان درته نه وي، دې دپاره یوه وظیفه ده، مجربه وظیفه ده، او د ماښام ماسخوتن منځ کې وایه 41 دفعه کم از کم وایه، که زیات یې وایه خیر ده، خو 41 دفعه کم از کم وایه، 40 ځله یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، چې دا وظیفه ته شروع کې ماښام ماسخوتن په منځ کې کم از کم 41 دفعه او زیات نه زیات چې څومره ویلی شي وایه. نو امید دی چې الله پاک پستا دغه مسله حل کړي. نوید اقبال بل څوک دی؟ السلام علیکم نایبی خان صاحب. وعلیکم السلام. اسمت الله السلام علیکم مفتی صاحب، که یو سړی شیطان خطا کی او مرتد شي او بیا یو علم ته لاړ شي، په خپله استغفار ووایي، دوباره کلمه ووایي، مسلمان چې د دې سړي اسلام قبلیږي؟ بالکل. ارتداد نه بعد چې یو سړی راشي واپس اسلام راوړي، دغه اسلام قبول دی. د اختلافي مسله ده، خو اگر چې فتوا په دې ده چې اسلام یې قبولیږي، چې صحیح مرتد شي نو بیا د صحیح مسلمان شي که نه، د اسلام بیا قبولیږي. نوید اقبال آج کل کرامات کو ظاہر نہیں ہوتا. کرامات کیوں ظاہر نہیں ہوتا؟ حالانکہ متقی لوگ ابھی بھی موجود ہے. نوید اقبال صاحب کرامات خو چې خیال وکړې که نه،
دې دپاره تقوا شرط نه ده چې دومره پرهیزګاره سړی وي هغه نه به کرامات ځي. بس چې مسلمان هر مسلمان نه کرامات ظاهریږي. تا خپل ژوند کې سوچ وکړه که نه په خپلې زندګۍ کې چې الله پاک تا سره څنګه معاملات کړي نو تا ته پته ولګي عصمت الله صاحب چې تا نه هم کرامات صادر شوي دي. ډېر ځله داسې کار ته الله پاک کړی چې هغې لاره بالکل درته نه ښکاري او لار درته الله وښیي دې ته کرامات وایي که نه. یعنی اسباب وینه موجود نه وي او ستا یو کار الله پاک وکړي اسباب مهیا شي یکدم راشي یکدم درته څه خوشحالي راشي دا ټول کرامات نه دي. دا کرامات دې دپاره وي چې هغه الله پاک خپل مخلوق ته په کراماتو باندې یعنی مسلمان ته خیر ورس یا چې چا نه د کرامات د چا د لاسه څرګند شي د هغه په وجه باندې بل مسلمان ته خیر ور. نو هر یو مسلمان کرامات لیدلی که لږ سوچ پې وکړي. ما سره هم د کراماتو معاملې ډېرې شوي ډېر ځله کرامات ظاهر شوي دي. دې ځلې که تاسو خیال وي چې د اوس لاس په لاس باندې په مونږ باندې چا هغه کوو ده د وچلو کوشش یې کوو که نه واده خو زمونږ نه و هوایي فایرنګ خو یې نه کوو که نه لاس په لاس یې په سر باندې ویشتو الله پاک څخه بچ کړو نو دا کرامات دي که نه. الله پاک یې دا کرامات څرګندېږي. ته څه شی کرامات وایي عصمت الله چې یو سړی لاس په لاس د ډز نه بچ شي دا کرامات نه دي. که ته څه شی ته کرامات وایي د غرونه وخوځي راوغوځي دې ته ویلی شي نه. کرامات هغه دي چې هغه مسلمان ته فایده ورسوي یا بل ته ورسوي. دا کرامات نه دي چې ځمکه وخوځېږي یا غر وخوځېږي دا خو نقصان ده. دا خو کرامات نه دی. کمره وخوځېږي راوغورځېږي دا ځنه چې کرامات تا د خلکو نه اورېدلي که نه دا ځنه جهله پیرانو نه چې داسې درته وایي چې یاره بیا هغه شی وشو بیا یو سړی ټوکړې ټوکړې پروت و داسې کرامات دا د روح کرامات تا په خیال کې دا کرامات دي. کرامات هغه دي چې هغه بنده ته خیر ورسوي یا د کراماتو اظهار په وجه باندې بل مسلمان ته خیر ورسوي. که هر یو مسلمان ته خپله زندګۍ کې سوچ وکړه څو ځله کرامات په تا نه څرګند شوي ښه الله پاک په ستا په لاس کرامات څرګند کړي. که اوس ما مثال درکړو چې د میاشت لا نه کېږي لږ څو ورځې مخکې زمونږ سره داسې معامله الله پاک وکړه چې لاس په لاس بچ شو. داسې چې لاس د کرامات دي که نه. خو نور نه پوهېږم عصمت الله صاحب چې تا څه خیال دی کراماتو ته لږ بیا کمنټس وکړه چې ته کم کرامات یې دی چې په هغې باندې زه تاله جواب درکړم. دا کم چې دي چې ته وایه چې مړي سره میلاو شو یا په هوا باندې راغلم یا دا کرامات نه دي دا خرافات دي. ښه خرافاتو کراماتو کې فرق و. نوید اقبال وایي چې آجکل دا خو مې جواب درکړو. جی یوه ملګري پوښتنه کړې ده چې یو سړی خپله ښځه ته طلاق ورکړ اوس دا سړی وایي چې ما 2 طلاق ورکړي دي او قرآني والا وایي ښځه وایي چې نه 3 راکړي دي. دا وایي چې نه ما 2 ورکړي دي او دغه 9 میاشتې تېرې شوي دي. څه فیصله وکړو داسې وایي. اوس چې مفتي صاحب یا قاضي صاحب چې د دې سې ښځې او سړي په منځ کې فیصله کوي چې ښځه وایي چې ماله 3 طلاقونه راکړي او سړی وایي چې ما 2 طلاقونه ورکړي نو اوس په دغه قاضي او مفتي چې کومه ده ګویان غواړي که ګویان ورسره نه بیا به اعتبار ورکوي د سړي قول ته به اعتبار ورکوي قسم به هم کوي دغه سړی او که دغه سړی دروغ ویلی وي او قسم یې وکړو نو قاضي او مفتي به دا فیصله کوي چې طلاق نه ده شي خو آخرت کې به ګناه چې کومه ده هغه د سړي ته رسي ځکه دروغ یې ویلي دې نه قاضي او مفتي نشي بچ کولی. ټیک دی که نه. یو بله مسله واوره چې اوس ښځې له پته ده چې ما له 3 طلاقونه راکړي د سړی منکر شوی دی. ښځې له څه حکم دی؟ علمګیري کې یو قول هم دا دی چې دا ښځه به حتی الوسع مقدور بر کوشش کوي چې د دې نه خله والي په عدالت باندې د سړي ته نه ورځي وایي دا طلاقونه ته منکر یې خو تا سره زه وخت نه تېرم. که یو طریقه د ښځه نشي کولی مجبور وي بیا دا ورتللی شي خو دا به هم بیا تر اخره پورې ګناه کې خو مبتلا یې دله ګناه حتی چې دا په پټه راپاسي د سړی مړ کړي ځکه چې دا خو په زنا کې مبتلا ده د سړی مړولی هم شي ښه د ښځه. ټیک دی که نه چې ښځې ته پته وي او کور ولته پته وي د سړی دروغ وایي نو د ښځه د نه ورکوي. مفتي به فیصله وکړي چې نکاح طلاق نه شي خو د طلاق دپاره د نوره منصوبه جوړه کړي خله دپاره د منصوبه جوړه کړي پیسې دې ورکړي خو ځان دې ته آزاد کړي. جی که هغه ورکړي 2 طلاقه 9 میاشتې تېر شوي وي او رجوع یې نه وي کړې بیا دا طلاق باین وکړي کېږي. جی
که یو طلاق یو یا دوه او رجوع نه وکړله او 3 میاشتې پې تېرې شوې 3 بیمارۍ پې تېرې شوې نو بیا بین شي د طلاق نو بیا به تجدید نکاح کوي نوی نکاح به کوي راولي وي ځان ته پې نوی نکاح بله مسله ده چې په یوه جومات کې امام نشته دغې محلې ولا بل جومات جمع لمانځه ته ځي آیا د خپل جومات حق دی پې که بل جومات ته تله چې جمع ته جمع ته تللی خو جمع خو کېږي خو بهتر دا نه دی ډېر ثواب په دې کې دی چې خپلې محلې کې د لمونځ وکړي بلې محلې نه ته چې ځي خپله محله پرېږدي ده ته ثواب کم میلوي ډېر ثواب ده ته په خپلې محلې کې ملي او خپله محله به نه پرېږدي چې امام نه وي په خپله کې چې خپله کې امام نه وي امام نه وي نو ځان ته چې لمونځ کوي نو بلې محلې ته ځي که نه بهتر دا دی چې بلې محلې ته ځي جمع دپاره ځان نه لمونځ بهتر دا دی که دی بلې محلې ته لاړ شي که نه ثواب ورته ډېر میلاو شي جی مفتی صاحب جواب میں در کا سلام نذیر افریدی وعلیکم السلام دا وایي چې رشید افریدي وایي چې مفتی صاحب د موبایل په ویډیو کال باندې د یو هلک او جینۍ ترمنځ د خبره 3 ځل ویل چې ته زما قبول یې ته زما قبول یې ته زما قبول یې آیا دا نکاح د جینۍ او هلک یو په ښځه نه داسې نه کېږي چې په ویډیو کال باندې یو بل ته وایي ته زما قبول یې داسې نه کېږي د خطبه یعنی نکاح خوان په مجلس کې به یو ښځه یا سړی موجود وي د هغې ګویان به موجود وي وکیل به موجود وي داسې نه کېږي چې تا کوم طریقه وښودله داسې نکاح نه کېږي عصمت الله وایي چې مفتی صاحب شیطان پیدا کېدل او په الله اکبر مړه کېدل شرعي حقیقت څه ولې حدیثو کې مختلف احادیث راغلي شیطان څنګه پیدا کېږي شیطانان څنګه پیدا کېږي شیطان خو یو دی د نور څنګه پیدا کېږي یو روایت پکې دا دی چې په خپله دوبر کې چې کومه د خپله لکۍ ووهي نو هغې نه هم بچي راوړي دی خپل ځان نه په خپله بچي راوړي شیطان مثال د مرزا غلام احمد قادیانی دی مرزا غلام احمد قادیانی ویل که نه چې ما سره نعوذ بالله د ویلو خبره نه ده الله تعالی متعلق ویلي چې ما سره نعوذ بالله ملاو شو بیا خپل ځان نه زه خپله پیدا شوم مرزا غلام احمد قادیانی چې کوم کتاب کې غول خوړلی بالکل خوبه خو د شیطان نه زده کړه کړې شیطان هم داسې دی چې خپل ځان کې خپل دوبر ووهي هغې نه بچي پیدا کېږي یو روایت دا دی چې د شیطان خپله نوم د ابلیس او پلار نوم یې د خبیث او مور چې دا تبلیس د یو بل سره میلاویږي او هغې نه هم نور بچي راوړي مختلف روایتونه دي چې شیطانان الله پاک پیدا کوي په مختلفو طریقو سره اوس دا خبره چې تا وویل چې شیطان مړ کېږي هغه شیطان چې د هر یو سړي سره پیدا شوی وي که نه لکه ما سره شیطان پیدا شوی زما عمر مطابقه چې زه علم کوم دی هم علم کوي چې زه څه سبق زده کوم دی زده کوي ځکه چې هغې غلطولو دپاره هغه طریقې چلونه زده کوي عالم سره خو شیطان هم علم زده کړی نو چې کله زه بوډا شم دا هم بوډا شي چې زه کله مړ شي د شیطان هم مړ شي صحیح دی بله مسله دا ده چې شیطان تختی هم دا حدیث کې راغلی چې کله بانګ اواز اوري نو دی تختی او تختیدلو سره سره په خپل دوبر نه آوازونه هم کوي هوا خارجيږي تختی چې اذان آواز اوري نو ځکه د تاسو ته زه وایم چې کله تاسو چا باندې پریان راشي په غوږ کې ورته اذان کوئ بیا به پریان تختی پریان چې کم دي دا شیطانانو د ذات نه دي صحیح دی نو دغه مختلف روایتونه راغلي دي جی ورور تپوس کوي چې یو زنانه خوب لیدلی دی هغه و چې زما ورور په سمندر کې په کشتۍ په منځ کې ولاړ دی او خلک ورله ډېر راټول شوي دي نو خلک ورته چې ولاړ دی زما ورور سمندر کې په کشتۍ کې ولاړ دی خلک ورته راټول شوي او خلک ورته تپوس کوي چې دا مقام تا ته څنګه حاصل شوی دی نو دا زما ورور ولا جواب کې وایي چې ما د سلیمان علیه السلام ما ته دعا ښودلې او ما هغه ویلي دا مقام ما ته حاصل شوی د دې تفصیل لږ بیان کړئ چې ورور دی په سمندر منځ کې ولاړ دی خوب کې دی لیدلی دی او کشتۍ همدغه شي ځای کې ولاړ دی کشتۍ کې د نجات کشتۍ کې ولاړ دی خلک پرې راټول شوي دي نو معلومیږي داسې چې ورور دی کومه مسله کې ګیر دی هغه مسلې نه الله نجات ورکوي او که مسله کې ګیر نه دی نو الله پاک ورته څه بله کامیابي ورکوي خوشحالي ورکوي انشاءالله ورور ته به دی انشاءالله دغه خوب ځان سره وساته الله به تاسو ته خوشحالي نصیب السلام علیکم خانیسا وی وعلیکم السلام الله تعالی د حفاظت وکړي د خلکو د مسایل بیانې الله پاک ته خانیسا صاحب تاسو هم زندگی نصیب کی نوید اقبال صاحب جزاک الله مفتی صاحب تاسو د الله علم درکړي نذیر افریدی صاحب الله تاسو ته خوشحالي نصیب کړي الله دې په خپلو بچو باندې خوشحاله کړي خالد خان صاحب وایي چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ غسل خانه میں کپڑے اور ترنے کے بعد وضو کس بے وضو درست ہے جی
خالد خان وایي چې کله غسلخانې ته لاړې او کپړې دې اخ وکړې نو وضو کېږي، بالکل وضو هم کېږي، غسل هم کېږي. کپړې دې چې اخ وکړې اول اودس وکړه، چرندام وکړه، هغې نه بعد بیا غسلو باندې شروع وکړه چې 3 فرض دي پکې هغه پکې پوره کېږي. ښه جی جی ورور تپوس کړی چې یو کس کور له ټي وي راوړو هغه کېښودو، نو خلک ورته وایي چې تاله بس دا ګناه کافي ده، دې نه علاوه نوره ګناه ضرورت نشته. نو دا څنګه دا مسله داسې ده چې څوک کور ته ټي وي راوړي هغه د پروي دا ګناه کافي ده چې جهنم ته دې بوځي. خبره خو درسته ده، ځکه چې دا ټي وي چې کومه ده دا یوه خپله یوه ګناه خو نه ده که نه، دا خو د ګناهونو مور ده که نه. دې باندې مفتي رشید احمد لودیاني صاحب یو رساله لیکلې وه په 97-98 کې، الله دې جنت نصیب، چې ٹی وی کا زہر ٹی بی سے بڑھ کر، دا ٹی وی چې کم زہر دی دا ٹی بی نه زیات دی. ٹی بی یو متعدی مرض دی، اوس خو چونکې علاج شته، مخکې علاج نه نو دارنګې دا ټي وي چې کومه ده د دې کم زهر چې دی دا متعدي دی. اوس چې ته وایې چې زنانه دپاره ټي وي کتل، اول سړي دپاره ټي وي کتلو کې څومره ګناهونه دي، ډېر زیات. ګانې بجانې اورېدل حرام دي، دا پکې اورېدلی شي. بد نظري ښځې ته کتل دا حرام دي، دا پکې کېږي که نه ټي وي کې. او لهو لعب سیزونه په کتل دا حرام دي، دا پکې کسي ډرامې او دا فلمونه. دې نه علاوه ښځې دپاره هم هغه نامحرمه سړي پکې ګوري راګوري، ډېر په ډیټیل سره یې ګوري، ښه حجم یې ګوري، غټوالی او نرموالی یې ګوري. بهر په بازار کې دومره په ډیټیل سره په تفصیل سره نشي کتلی لکه څنګه په ټي وي کې سړی او ښځه کتلی شي. نو یقینا خبره یې قولې درسته چې شا کول کړی چې دا ګناه ته دپاره د جهنم د رسولو دپاره کافي ده چې کور ته د ټي وي راوړې ده. صحیح ده که نه؟ دې نه ځان بچ کول. جی یو بل ډول سوال کړی دی چې یو کس د سحر مونځ کولو او د 2 رکعاتو په ځای 3 رکعاته وکړه او بیا په اخري قاعده کې چې کوم دی سجده سهو وکړه، نو دا مونځ ټیک شو که نه؟ څنګه ویل؟ د 2 رکعاتو په ځای 3 رکعاته وکړه جي، بیا اخره کې سجده سهو وکړه، نو دا 2 رکعاته ټیک شو که نه؟ 2 رکعاتو په ځای 3 رکعتونه وکړ، په اخر کې سجده سهو وکړه، لمونځ یې وشو. او یو بل ډول وایي چې جرابو باندې مسح کول څنګه دي او په کومو جرابو مسح کول؟ جرابو باندې دا جمع دی، خلک په جرابو باندې مسح کوي که نه. دا غیر مقلدین چې کم دي چې دا مونږ وایو چې د غیر مقلدینو پسې لمونځ مه کوئ، دا وجه باندې وایي. اگر چې د هر مسلک د مسلمانو یوه فرقه ده چې هغې ته ته وایه چې دا د مسلمانو فرقه ده، ته چې څوک درته وایي چې اهل حدیث څوک دي ته به چې مسلمانانو فرقه ده، یعنې مسلمان ورته وایه علی الاطلاق. څوک درته وایي بریلیان څوک دي ته څه وایه چې دا د مسلمانانو یوه فرقه ده، مسلمان ورته وایه. څوک درته وایي چې دیوبند څوک دي ته څه وایه چې دا د مسلمانانو یوه فرقه ده. نو چې مسلمان علی الاطلاق مسلمان دی دا په بدعات کې خرافات کې مبتلا دی، د پسې لمونځ کېږي چې خپل لمونځ یې کېږي که نه، نو دا بل چور پسې لمونځ کېږي چې دا مسلمان نه اسلام نه ووتی دی یو سړی، دا لمونځ یې د سره کېږي نه، هغه پسې بیا لمونځ نه کېږي، هغه خپله هم نه کېږي. نو څومره فرقې د مسلمانانو دي په هغې پسې لمونځ کېږي. اهل حدیثو پسې ځکه نه کېږي چې داسې کارونه کوي، وینه پرې راوځي نو اودس یې نه وي نو تا پسې ودرېدې نو لمونځ خو نه دی کېږي، ځکه چې وینه پرې راوتې اودس یې مات دی که نه، بیا اوداسه پسې خو لمونځ نه کېږي. دارنګې جرابو باندې مسح کوي یا په جرابو باندې چې مسح کوي نو مسح کېږي نه، خپې وینځل فرض دي، دا یې پکې پرېښودل نو څه وشول، دا هغه هم لمونځ نه کېږي، تا هم لمونځ نه کېږي. نو په دې جمعې کې بالخصوص په وړي کې هم په اهل حدیثو پسې لمونځ مه کوئ، ځکه چې د هغو مسایل داسې دي چې هغه د فقه حنفي سخت خلاف دي، د نصوصو خلاف دي مسایل یې، که وینو باندې اودس ماتېدل. ښه اوس د کوم جرابې چې کومې هغې ته موزې ویلی شي، موزې کې څو قسمه دي، ځنه د چای نه وله راغلي دا هم په دې باندې مسح کولی شي. څنګه موزې باندې مسح کېږي؟ هغه موزې چې په هغې کې ته تک کولی شي بغیر د سپلو نه، تک پکې کولی شي. د کپړو والا جرابې کې تک نشي کولی، ښه سړک باندې ګرځې را ګرځې نو نشي تلی. او چې کمې موزې دومره مضبوطوالی پکې وي چې هغې کې ته مزل کولی شي. نمبر 1. دویم شرط پکې دا دی چې دا هغه به د خنګریو پورې پوره پټ کړی وي او هغه به اوبه پکې نه ځي،
چې اوبه پې وچوې که نه نو اوبه ترې وبهیږي به دننه به پکې نه ځي ښه او دریم شرط پکې دا دی چې خپو باندې په برابر باندې ونی تم شي د جورابې په کې ربړونه لګېدلي نري نري بلکې په دومره موټاپه به دومره چې موټاپه په وجه به تم کېږي زنه جورابې یا موزې د ربړ په وجه تم کېږي او زنه د غټوالي په وجه باندې نو چې غټوالی دومره وي چې هغه په خپو باندې تم شي بغیر د ربړ نه بغیر د څه سهارې نه د 3 شرطونه پکې پوره دي ته ویلی شي موزې په دې باندې مسح کېږي د نور عام جورابې چې واچوي نری هغه دې باندې نه کېږي جی ورور چې ما خوب لیدلی دی جی زه داسې را روان وم د خوړ په غاړه او ما نه د غنمو یو بوجۍ لاړه شوه چې زور پسې ورتون شوم ما راغستې نو هغه 2 شوې وې نو هغه دواړه ما کور ته راوړې نو دې تعبیر راته بیان کړي دا رزق فراخه کېږي انشاءالله رزق ته څومره ګټې دې نه ډبل به الله پاک پکې برکت اچوي ستا په رزق کې انشاءالله حلال رزق کوشش وکړه خان خالد صاحب وایي چې السلام دې جواب مونږ درکړو اوس به وایي چې مرزا خان وایي السلام علیکم وعلیکم السلام اگر کوئی اپنی مرضی سے پولیس والے کو چائے یا بوتل یا روٹی دے یا بولے کہ ان کے پیسوں سے روٹی کھا لے کیا یہ جائز نه چې ستا په پولیس والو څه کار دی نو په خپله مرضی چې ته روټۍ چای ورکوې نه پولیس ته په کار دی چې ویې خوري او نه تاله ورکوه که تا پولیس والا سره تعلقات دي زیره ځي که دلته هم زیره ځي ملګرتیا دی دا ورسره نو بیا خو خوراک پې کولی شي هدیې ورکولی شي چې عام طور باندې تا هغه پولیس والا تا سره چای سکي پیسې ورکوي چې عام طور ستا عادت دی نو ټیک دی خو چې یو کار دی ورته مخې ته راغی په هغه وخت کې بیا پاسې چای ورکوي دا هغه ګناه ده ښه نوید اقبال وایي چې څه وایي هیپاټیزم او ټیلیپیټي داسې فضول کارونه دي ښه نوید اقبال صاحب فضول کارونه دي عبث کارونه دي وخت زیاده پکې فایده پکې نشته نقصان ولا شي عتیق الرحمن وایي چې موږ ستاسو پروګرام نه ډېره زیاته زده کړه کوو الله دې تاسو ته علم نصیب کړي الله دې عمل تاسو ټولو ته نصیب دا پروګرام چې زیات نه زیات شیر کې دغه فایده ده چې خلکو ته ورسي ځنه خلکو ته مسایلو پته وي موږ ته پته دی چې دا مسایلو جوابونه ورځي خو نورو خلکو ته یې رسوي شیر کوي او ځنې خلک د کمنټس کې چې سوال را لیږي عالمان دي تاسو به خیال وي چې دله جواب نه جواب ورځي هغه وایي چې نورو خلکو ته دا جواب پته ولګي د معاشرې کې دا کومه مسله عام وي نو هغه دوی دلته کمنټس کې را لیږي تاسو د الله اجر عظیم درکړي تاسو د الله صدقه جریه خو دې کې وایي چې محمد زبیر وایي چې السلام علیکم وعلیکم السلام مفتی صاحب چې سړی ګیره کټ کوي پس لمونځ کېږي جی ما اول کې وایي چې هر هغه چا پس لمونځ کېږي چې خپل لمونځ یې کېږي لمونځ ورپسې کېږي یا سره د کراهت کېږي یا بغیر کراهت زنه اوس ګیره چې کټ کوي پس لمونځ وشو کراهت سره نو ځان نه بهتره ده چې هغه پس لمونځ وکړي خو دې دپاره چې ته وایې چې ګیره ضروري ده او ضروري ده هغه چا دپاره چې مستقل امام وي مستقل امام با پورا ګیره وي کټکوي به نه چې خلکو لمونځونو کې کراهت را نشي ښه خلکو لمونځونه مکروه نه کړي اگر چې هغه پسې لمونځ کېږي سره د کراهت خو لمونځونه به مکروه کوي نه جی امجد مردان وایي چې ما اوس واده د شپږ میاشتې مخکې مې نکاح تړلی دی او واده مې اوس دی زه به دوباره نکاح تړل که څه ده جی چې یو ځلې تاسو نکاح تړلی دی که نه یو ځلې چې تاسو نکاح وتړلو په کویدن کې مګني کې ستاسو پلار او د جینۍ پلار د خلکو په منځ کې امام صاحب نکاح خوان نکاح وتړ هغه نکاح کفي دی د دویم نکاح خواسې فضول دی که تا وتړه نو ګناه پکې نشته خو نکاح یو شوی دی ښه دویم نکاح ته ضرورت نشته الله دې تاسو واده د نیک عمل لپاره د بچو باعث وګرځي جی دی جواب مونږ عصمت الله وی مفتی صاحب که کفري غیر مسلم خاندان کې یو سړی یو عالم ته لاړ نشي په خپله کلمه ووایي مسلمان شي بالکل یې اسلام قبول دی عالم ته دې وجې نه ځي چې عالم ورته صحیح کلمه وښیي که نه الفاظ تلفظ ورته وښیي معنا ورته وښیي د اسلام په مطلب و معنا باندې که دی اول نه پې پوهي د اسلام په معنا او په کلمه طیبه په معنا پوهېږي ځان ته د کلمه ووایي مسلمان شو عالم د تګ ضرورت نشته ځان سره کلمه ووایي د زړه نه اقرار ژبې باندې اقرار وکړي د زړه باندې تصدیق وکړي نو دا کلمه کافي ده فضل قدیر وایي چې یو مشوم بیمار دی
الله پاک دې دله شفا کامله عاجله ورکړي. څومره بیماران چې دي الله دې شفا کامله عاجله ورکړي. الله پاک شفا ورکوونکی ذات دی. په د آخر کې تاسو ته مونږ بیا دا درخواست کوو چې تاسو زمونږ د پروګرام زیات نه زیات خلکو ته ورسئ، ګروپونو کې شیر کړئ چې خلکو ته ورسي. او زمونږ پیج کې څه مسله ده هغه به حل شي. کمنټس پې زیات نه زیات وکړئ، سبحان الله ماشاءالله پې وایي، او شیر یې هم زیات کړئ. زمونږ پیج به هم مسله درسته شي، تاسو دپاره به انشاءالله صدقه جریه وي. چې کوم ملګري مونږ سره دي هغو ته مونږ په آخر کې دعا هم کوو، دعا وکړو امین الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد و آله واصحابه اجمعین. یا الله زمونږ سره څومره اورېدونکي دي زمونږ د پروګرام اوري، شیر کوي، عمل پې کوي، یا الله دنیا آخرت عزتونه یې نصیب کړي، د زړه مرادونه یا الله پوره کړي. زړه کې چې څومره حاجات دي شرعي حاجات یې پوره کړي، بیمارانو ته شفا کامله عاجله نصیب کړي. چا روزګار نشته که روزګار یې نصیب کړي، چا روزګار شته روزګار کې برکت ورته واچوي. یا الله چې کوم خلک زمونږ دارالافتا سره تعلق لرونکي دي هغو ته دنیا آخرت عزتونه نصیب کړي، علم نافع ورته نصیب. هغه خلک چې یا الله حاجتمند دي ټولو حاجات ته پوره کولی شي، ټولو حاجات پوره کړي. چا ودونه نشته په زړه پورې ودونه یې نصیب کړي، چا روزګار نشته هغو ته روزګار نصیب، چا اولاد نشته اولاد یې نصیب. ټولو مسلمانانو اولاد فرمن برداره کړي. یا الله په کور کې مینه محبت پیدا کړي، ښځه خوند په منځ مخالفت ختم کړي. یا الله زمونږ ملک کې بدامني ختمه کړي، امن راولې. یا الله د امن چې دا پایدار کړي، دې ته یا الله استمرار او پایداري نصیب کړي. هر قسم شرورونه زمونږ ملک او زمونږ مسلمانان په امان کې، زمونږ ملک اسلامي نظام نافذ و دایم کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلق. Momento,